والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. محترم مهاجرینو، دلری لری ناراغلو مرګرو او د خواوشا راتلونکو مرګرو، نن په جامعة الامام محمد طاهر نور الله مرقده دار القرآن پنځپیر کې څلورم تاریخ د جنوري میاشتې 2026 کال عیسوي د بخاری شریف او د صحاح ستاو ختمونه شویو. د بخاری شریف آخری باب او آخری حدیث آغا منتپاتے ہو. نن منگ آغا وایو زبا کوشش کوم چې زه مختصرا او لنډ وام، ځکه لرې لرې نه راغلي ملګري دا طلباو خپلوان رشتہ دار ملګري زمنګا د جماعت اشاعت توحید و سنة العالمیہ ارکان او د دې جامعینا فارغ شي مرګري آی به واپس ځي. نو زه به دا کوشش کوم چې زه مختصر او لنډ بیان وکم او څه مختصرې لنډې نکتې ووایم او بیا به انشاءالله تعالی د هغې نه بعد مونږه سندونه ورکوو. په دې جامعه کې د قرآن کریم او د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت شروع دی. 30 کاله وشو. حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده مونږ ته وصیت کړی چې دې ځای نه د قرآن او د حدیث دوره اوچته نشي او دې ځای کې د قرآن او د حدیث خدمت به کوي. منګه د هغې سره وعده کړې وه، پای کې چا هغه خپله وعده پوره کړه او هغوی خپل منزل ته لاړل، بسترې واچولې او خواب آرام باندې وده شو. او څوک لا ژوندي دي انتظار کوي. پای کې دا څه مشران په دې سټیج باندې هم ناست دي چې موږ دا شیخ القرآن وصیت کړی و او الحمدلله ثم الحمدلله هغه وصیت ملګرو پوره کړ. د قرآن او د حدیث خدمت شروع دی او کال تر کاله طلبا زیاتیږي. دوره تفسیر کې هم او دوره حدیث کې هم او افتاء کې هم. سکال په دې ځای کې زمونږه یو څو شعبې، یو د قرآن کریم د ماشومانو دپاره حفظ تجوید وغیره چای له پرون مونږه سندونه ورکړل. دیمه شعبه ده د علم طب چې مونږ وایو علما هغه څه کسب زده کي او بیا خپل وطن ته لاړ شي چې هغوی د علم خدمت هم کوي او ځان لا رزق حلال هم ګټي.
نو دا هغې دپاره موږ مختلفې طریقې جوړې کړي دي. پروسه کالم او سکالم تقریبا 300 کسانو ته موږ ټیکنیکل کورسونه وکړل او مختلفې طریقې مو ورته وښودلې، چاته یوه چاته بله، او د علم طب سبق مو ورته وویې. سکالم یو کلاس د علم طب چې کوم علما فارغېدل نو هغوی علم طب زده کو او هغوی ته به هم سندونه میلاویږي. درېیمه شعبه هغه د افتا وه چې یو طالب سبقونه ووایي، تیوري ووایي، خو پریکټیکل هغه بیا هغه کار کولی شي. د هغې دپاره یو شعبه ده چې هغې ته افتا وایي. چا بیا سبا د کتابونو نه مسایل راغستی شي او فتوا ورکولی شي. نو هغې نه هم څه طلبه هغه فارغ شو، وروسته به د هغې تفصیل تاسو ته کېږي. او هر یو طالب په مختلفو موضوعاتو باندې خپلې مقالې ولیکلې، چا د 300 صفحو نه تر 200 صفحو پورې یو مقاله او یو کتاب دی، او دا په مختلفو څیزونو باندې دی. څلورمه دوره حدیث دا چې په هغې کې تقریباً 200 کسان څه کم و زیات چې په هغې کې نارینه هم دي او په هغې کې زنانه هم دي. هغوی هم فارغ شو او هغوی ته به هم سندونه ورکولی شي. او بیا به انشاءالله د هغې نه بعد دعا کېږي او تاسو به رخصتېږئ. زه مختصراً د بخاري اخیری باب او اخیری حدیث د هغې متعلق یو څو خبرې کومه. امام بخاری رحمت الله علیه دا یو د هغه محدثینو نه دی چې هغوی احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم را جمع کړي دي، بیا هغې کې جانچ پړتال کړی او صحیح احادیث هغې راغستي دي او په خپل کتاب کې تقریباً څه د پاسه 9000 احادیث هغه را جمع کړي دي چې څه مکررات دي او څه بلا تکرار دي، او هغې کې بیا د علماو اختلاف دی چې دا ټول احادیث څومره دي بلا تکرار. بهرحال هغه په خپل ځای باندې ده. امام بخاری رحمت الله علیه په دې خپل کتاب کې 15 اهم خبرې هغه بیانوي چې هغې باندې دارومدار د دین دی. یو عبادات، دویم معاملات، دریم اعتقادات، څلورم زواجر او پنځم آداب. امام بخاری رحمت الله علیه اول 4 قسمه هغه عنوانات هغه ذکر کړل. عبادات ذکر کړل، معاملات ذکر کړل، زواجر او آداب ذکر کړل. نو په آخر کې امام بخاری رحمت الله علیه اعتقادات شروع کړل. دا عقیدې مسله آخر تراړه، ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. د چا چې آخري خبره د توحیدی لا اله الا الله مطلب دا توحید، ورنه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې ویلیو اللهم بالرفیق الاعلی. و مراد مسئله توحید دا چې عقیده د توحیدی نو هغه به جنت ته ځي. نو امام بخاری اخیری کې اعتقادات راړل او دې له مستقل باب کې خود
کتاب الرد علی الجہمیت وغیرہ التوحید. پدی کتاب التوحید کے غرض امام بخاری بیان دا عقیدی دے اور رد دے پاگا چاہ باندی چاہی پا عقیدہ کے اختلاف کئی. دا دیو جی امام بخاری رحمت اللہ علیہ و نور بابونو کے دا طریقہ نو اور کتاب التوحید کی طریقہ بدل اکڑا. ہر باب کے دا قرآن آیت پیش کئی اور بیا احادیث راڑی. غرض امام بخاری دا دے چی عقیدہ ثابتی پا نصوص و قطعیہ باندے بغیر دا نصوص و قطعیہ نا پا یو کتاب و بل کتاب باندے عقیدہ نا ثابتی گی. دا دیو جناغا پا دے آخری باب کی احادیث و سرا سرا آیاتون دا قرآن کریم ہر یو باب کی پیش کئی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ چخبل کتاب شروع کو نو آگے دنیات نا شروع کر انما الاعمال بالنیات اور جی کتاب ختمی نو بوزن الاعمال باندے ختمی چی اعمال بطللشی او داغی بوزنی اشارہ دیتا چکہ علم کے نو نیت صحیح ساتا تو صحیح نیت باندے علمو کا اسنا دیل علم کے چھ زمان پلار مولا دے و داغ گدائی پا پاتی شی. اسنا علم دیل آکے چھ زمان بکلی کی دا علماء قدر دے نو خلق با زمان قدر کئی. اسنا علم دیل آکے چھ زب خاندان پٹکا ما نا علم دیل آوکا چھ اللہ رضاشی خپل عملم صحیح کے و دا نور خلق اسلام موکے. ختمی پا وزن الاعمال چکلا نیت صحیح نو عمل کے بعد وزنی او کا نیت صحیح نہیں انو بیا عمل کے وزن نرازی زان بکڑے کی استڑے کی او ہندو استڑے اخلائی نارازہ. قرآن کے محلہ وی عاملت الناسبہ تسلا نارن حامیہ عمل بے کڑے استڑے شوے وی او زائوے جہنم شی جہنم تبلار شی. او دیو جی حدیث کے راضی اغاول دریتنا چجور دے جہنم پاگئی باندی تو دیگی. یو اغاکاری دے قرآن چہ اللہ با تی تبوسو کی اغا بوئی ما با دا سارا و ما خام قرآن وی اللہ بوئی قد کی للکا تا چہ سلویلے و خطا تا ویلے شو. دویم آگا مالدار چھ آگا مال لگو نو اللہ بو توی ما مال در کرے آگا بوئی ما لگو لے یو لار منو اپنے خودی اللہ بوئی تاج سلگری و خطا تا ہوئے لشو چھ خلق بوئی فلانے دیر خسلے دے و دیر مال لگئی. اور دویم آگا مجاہد چاہ بوئی اللہ ما جہاد کو تردی چیز شہید شم اللہ بوئی قد کی للکا تا خو دیلا کلیو چی خلق کوئی فلانے دیر سڑاور دے و خم مجاہد دے آخو تا تا ہوئے لشو. نیت صحیح نو اس فائدے و نکڑا علب وزن جوڑی گی چی نیت صحیح او بیا عمل دے قرآن و سنت برابری نو بیا بایا قبلی گی. عقیدہ دے صحیح نو عمل با دے قبلی گی او قرآن کے محلہ وئی فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ چاچنے کا عمل کا وہ شرط دے چھدکی ایمانی فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ نشتنا شکری دل دیا عمل چاقیدہ صحیح والا با عمل قبلی گی. او قرآن وئی وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا من بعد دی اگا عمل توڑان دی شو چھ دی کم عمل کڑے ہو آبا غبار نستلے ہو گرزو زکا عقیدہ صحیح نوا
دا عقیدی اصلاح په دې ملک کې چا کړې وه ای به شرک دا دی چې بت ته سجده وکړي بت ته چا کوله نه بس هر یو مسلمانو دا عقیدی اصلاح هغه د دې ځای نه وشوه چې په دې دور کې او په دې صدای کې او چغه د توحید واله شوه او نن که الله ته څوک یو وایي د شرک رد کوي نو هغې بنیاد د دې ځای نه ایښودی شوی دی د بدعات رد هغه د دې ځای نه ایښودی شوی دی او د سنتو بیان چا د سنتو بیان کو چا د بدعاتو رد کو نو چې عقیده سمه عمل منظور دی او که عقیده سمه نه نو زما مهربان بیا عمل نه منظوریږي عمل نه قبلیږي نو الله رب العزت دا عقیدی بیان قرآن کې په ډیرو سورتونو کې کوي د دې وجه نه چې اول عقیده سمه کا امام بخاری رحمت الله علیه کتاب الاعتقادات کتاب التوحید کې ټول اعتقادات ذکر کړل ردی کو په فرقو باطلو په دې کتاب التوحید کې امام بخاری رحمت الله علیه 215 روایتونه راوړي دي په دې کې 240 احادیث داسې دي چې هغه مکررات دي یعنی په دې کتاب کې بیا بیا ذکر کړي د مختلفو مسلو لپاره او 11 خالص روایات دي چې هغه امام بخاری په دې کې ذکر کړي داسې امام بخاری رحمت الله علیه یو کمت یا احادیث موصول ذکر کړي 55 معلق ذکر کړي او 36 هغه آثار ذکر کړي امام بخاری رحمت الله علیه په دې کتاب التوحید کې اته اهمي مسلې هغه ذکر کولې اته اهمي مسلې اثبات د توحید اثبات د اسماء او صفات رب العزت مسله د علو او استواء علی العرش مسله د رؤیت مسله د تکوین او مسله د کلام د رب العزت چې الله له کلام ثابت دی او فرق ذکر کے پمیاند تلاوت او د مطلوب کې تلاوت فعل د بنده دی بنده حادث دی نو فعل د بنده هم حادث دی مطلوب کلام در رب العزت دی هغه قدیم دی نو تلاوت او مطلوب کې فرق ذکر کړ دارنګي امام بخاری تلفظ بالقرآن او قرآن کې فرق ذکر کړ تلفظ فعل د بنده دی بنده حادث دی نو فعل د بنده هغه هم حادث دی قرآن کلام الله دی هغه قدیم دی ځکه کلام د الله دی هغه قدیم دی خلق و افعال العباد او بیا امام بخاری رحمت الله علیه په آخره کې وزن الاعمال ذکر کو غرض امام بخاری رحمت الله علیه رد په معتزله ډله چې هغه دین په عقل باندې تلو نو هغه وی دا عقل مني چې عمل به تللی شي دا عمل خپل جسم نشته نو تللی به څنګه شي امام بخاری رحمت الله علیه په هغه رد شروع کړ چې نه اعمال به تللی شي او په دې کې د اهل سنت والجماعت درې مسلک دي څوک وایي د عمل هغه له الله جسم ورکی او هغه به تللی شي څوک وایي کوم کاغذ کې چې لیکل شوی هغه کاغذ به تللی شي او د حدیث البطاقه ولا دلیل کو څوک وایي نه چا چې هغه عمل کړو نو هغه به تللی شي وزن د بنده هغه د عمل وزن راځي لکه موږ دنیا کې وایو یاره دا فلانه ډېر دروند سړی دی یعنی د خوی دروند دی اخلاق یې درانه دي او فلانه ډېر سپک سړی دی ځکه د هغه خوی سپکي یعنی بدن یې غټي او چې خوی سپکي موږ ورته سپک وایو نو څوک وایي چې ابانیان به تللی شي
او باغی باندې عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بارکی چې نبی علیہ السلام سویلیو چې دا عبداللہ بن مسعود خفا هغه به د قیامت پر دود بغیر نه درنی ځکه دا هغه اعمال درانو نو هغه په دلیل ذکر کوي امام بخاری رحمت الله علیه دا ثابتوي چې عمل لبا الله جسم ورکوي او عمل به تللی شي او رد کوي په معتزله ځکه هغه وی چې قرآن کې الله وی سوره انبیاء کې ونضع الموازین القسط لیوم القیامه کې بدو منګه تل د انصاف پر ورځ قیامت لام په معنا د فی یوم القیامه ونضع الموازین القسط لیوم القیامه کې بدو منګه تل د انصاف او موازین جمع راړه په اعتبار د موضوعاتو معتزله وای د دین مراد عدل او انصاف ځکه عدل او انصاف اوس امام بخاری د سوره انبیاء نه سوره بنی اسرائیل تلار هغه ته اشاره وکړه د هر مجاهد قول ذکر کړ چل درازي وزنوا بالقسطاس المستقيم طول کوي په ډنډای نه باندې نو امام بخاری هغه ته اشاره کوي چې هغه وی انصاف او عدل مراد ده نه مراد دین تلا دا اعمال به تلل شي وطلب یو کګانی سو کوئی د هر عمل لپاره به جدا جدا تللی واصل خبره دا ده چې طلب یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چاته پوسو کو ویل دي دوه دنیا عملونه چې تلی پاگی خوب ډیر وقت لگی هغه ورته وی دي دوره دنیا له چې په یو ځل رزق ورکړي دې دوره دنیا عملونه په یو ځل نشي تللی دغه سبب د عملونه تللی شي نو امام بخاری په معتزله رات شروع کو او باب کې خود باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامه وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُوا اعمال د بنی آدمو قول د بنی آدمو عبطل لشی وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومیہ و دا حضرت مجاہد قول ذکر گئی حضرت مجاہد پسیدہ کی وفات شوئے ہو اور حضرت مجاہد دیر شکال د خپل استاد نه قرآن ویلو نن سبا کو طالب یو ځای کال یو ځای بل کال بل ځای بل کال بل ځای یو مصدر کی دیر شکال د خپل استاد نه قرآن ویلو داغه قول امام بخاری ذکر کا چې حضرت مجاهد وی القسطاس العدل بالرومیہ قسطاس عدل او انصاف ته په رومیای جبا کې معتزله غزان له دلیل ګرځي نه داسې نه خو اوس د دې خبرې لږ وضاحت چې قسطاس په قرآن کې راغلی وزنوا بالقسطاس المستقیم نو چې رومیای جبه کې عدل ته وایي نو قرآن کې خو بله جبه نشته ځکه چې الله وایي انا انزلناه قرآنا عربیا منگا را لگلے قرآن پارا بائی جوابان دی نو اللہ وی ما پارا بائی را لگلے لے بلا جواب کشتے نا پدیوان دی الاتقان کی دارنگی قاسم بن سلام شافی ابن جریر تبری دارنگی وحب ابن منبی او نور پہ امام سیوطی تاج الدین سبکی آئی بڑیخ کلام کرے سو کوئی داغی مطلب دا ہے چھ زیاد عربی دا یوانی میں ٹکے پکی دا بلی جبشتے خدا صحیح ندا اصل دا دی توی توارد اللغات یو لفظی آپ مختلف جبوں کے استعمالی کی لکا تنور پختو کی اموئی تنور عربائی کی اموئی تنور پہ بلا جبا کی اموئی
یو لفظ دے په مختلفو ژبو کې استعمالیږي دارنګه یو لفظ یا په مختلفو ژبو کې استعمالیږي هی عربي معنا دا چې قسطاس عربي ژبه ده رومیای کې هم قسطاس عدل او انصاف ته وایي ويقال والقسط مصدر المقسط او ویل شي قسط مصدر د مقسط دی نو قسط مصدر د مقسط نه دی ایو اقساط راځي مصدر نو څوک وایي مصدر المقسط بیا په کې خبره ډیره اوږده کی اصل خبره دا ده چې یو د اشتقاق صغیر او یو د اشتقاق کبیر اشتقاق صغیر اخذ اللفظ من اللفظ الاخر او اشتقاق کبیر موافقت دو لفظینو په معنا کې دلته مراد اشتقاق کبیر دی ابو اصول اکبری به تاسو ویلي نو کتابونو کې بهرحال هغه د علماو خبري اوس په کې امیان ډیر دي نو موږ گزاره وکړو نو ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل قسطاس مصدر د مقسط دی او دا عادل او انصافدار ته وایي قسط په دواړو معنو باندې راځي قاصد په معنا د عادل هم راځي د ظالم هم راځي حجاج ابن یوسف ډېر لوی ظالم تیر شوی او د وخت به پنځه پاوه سترګې تللې چې دا به د خلکو نه ایستې او لوی لوی خلک یې وجلي وو یو ځل سعید بن جبیر چې ونیوه نو هغه ته وایي زما باره کې څه وایي نو هغه وی القاصد خلکو یې وګوره انصافدار یې ورته وایي هغه وی نه دا د ما ته ظالم وایي ځکه چې قاصد په معنا د ظالم هم راځي واما القاصدون فكانوا لجهنم خطبا هر چې ظالمان دي وي به د جهنم دپاره خشاک نو د ما ته ظالم وایي ما ته انصافدار نه دی ویلی نو قاصد د ازدادو نه دی په معنا د عادل او په معنا د ظالم دواړو راځي دارنګې هغه وي العادل نو خلکو ویږي انصافدار یې ورته وي هغه نه ما ته مشرک وایي چې دی یا بربهم یعدلون د خپل رب سره نور برابروي نو ما ته مشرک وایي واما القاصد فهو الجائر قاصد په معنا د جائر هم راځي ظالم هم راځي اوس امام بخاری حدیث پیش کوي اخیری حدیث د امام بخاری استاد احمد بن اشکاب دا 235 کی کوفہ کی وفات دے دغه سے امام بخاری یو استاد عبداللہ ابن مسلمہ 221 کی وفات دے بل استاد قطبہ بن سعید بلخی اصل کې د بلخ او بیا بغداد ته تللی هغه 240 کې وفات دی دې درې واړو نه امام بخاری احادیث اورېدلي دي اول امام بخاری د عبدالله بن مسلمه نه اورېدلي وو بیا دویم ځل امام بخاری رحمت الله علیه د قطبه بن سعید نه اورېدلي وو او د هغه نه لږ احادیث نقل کړي دي بیا دریم ځل امام بخاری د احمد بن اشکاب نه اورېدلي وو امام بخاری دا یو حدیث د درې واړو استادانو نه نقل کو په دې بخاری کې صفحه 948 کې د اول استاد عبدالله بن مسلمه نے نقل کو دغه حدیث سبحان الله وبحمده بیا دویم ځل امام بخاری صفحه 988 کې د دویم استاد هغه نقل کو د قتيبة بن سعید اخیری استاد محمد بن اشکابو نو دا هغه نه په اخر کې دا حدیث نقل کو سورہ انصاف دے رنبے استاد دے دویم استاد دے دریم استاد دے وہ اول استاد دے اول ذکر کو دویم ذکر کو دویم ذکر کو دام یو انصاف دے احمد بن اشکاب دا هغه نه چې کوم روایت نقل کړو دغه روایت هغه اخیری تراړ هغه ذکر کو
عن ابي ذر عن ابي هريره رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت ابو ہریرہ اخیری صحابوں کے دے رستو صحابوں کے وچے راغلے نبی آئے سم کھوپے و تمات کرے و ناس تو نبی علیہ السلام تھا او داغ ہر اداغ نقل کولا تقریباً 9,000 آتاتیا دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگونو حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کری دی او زیاد روایت چکم موجود دی دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان کلمتان موصوف حبیبتان صفت اول خفیفتان صفت ثانی ثقیلتان صفت ثالث دا طول موصوف سرد صفاتنا خبر مقدم او مبتدا مؤخر اکڑا سبحان اللہ و بحمدہ خبر مقدم کا مبتدا مؤخر کرداولی دا پارا دا تشویق چی شوق پیدا شی لگا تا خطیب چی رازی نو ناظم بستے جدری گی نو اگوئی اس بستاسو مخیطا یو تن رازی چی اگا دیر خیستا بیان کئی اگا جامع المعقول والمنقول لے اگا دیر خم مفسر دے اگا دیر داس دے دیر داس خلق شوق کی چیر سوک را روان دے نو چه شوق کی چی خلق نو بیائی نموالی دغا سی دا حدیث اولی خبر ذکر کا او مبتدا مؤخر اکڑا دے پارا دا تشویق کلمتانی کلمہ پا گنو معنو باندی رازی دل دی کلمہ پا معنی دا کلام خبرے کلمتانی حبیبتانی للرحمن دو خبری دی چاہ دیر محبوبی دی مہربان بادشاہ تا خفیفتانی علی اللسان چاہ سپکی دی پا جبا سمطلب پا جبا دا کولو کی آسانی دی دانا چھ دا وزن پہ اعتبار سپکی دی ذکر اس تو درنی دی ام سپکی دی سکیلتانو موئی خفیفتانو موئی نا دلتی تضاد نشتے تناقض نشتے در تناقض ہست وحدت شرط دان وحدت موضوع محمول و مکان وحدت شرط و اضافت جز و کل قوت و فعل است در آخر زمان دلتی خفیفتان مرد پر جب ادا کول آسان دی ثقیلتان مانا دو وزن پہ اعتبار باندی درنی دی نمانا دا کلمتانی حبیبتانی للرحمن دو خبری دی چاہ دیر محبوبی دی مہربان بادشاہ تا خفیفتانی علی اللسان اور دیر اس بگی دی پا جوابان دی ادا کولی آسان دی ثقیلتانی فی المیزان اور درنی دی پا طول کی حسدی یو سبحان اللہ ادویم و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی داولی ذکر یو کی تنزیح در رب العزت دا اما لا علیکو بجلالی و کبریائی من الشرک والولد وغیر ما کلیتن اور دویم کی اثبات دا صفات در رب العزت دے نوچے اللہ ناکار صفتون پاک گنی او خو صفتون اللہ لوائی دینا لویا خبر و بلا کمئی او گورا سبحان اللہ نو پدی کی الفاظ شمیر سین یو بی دعا حیدری علیف سلور او نون پینزو سبحان او بحمدی کی بی یو حید دعا میم دری دال سلور او ہی اخیری کی پینزو ختم یہ پا پینزو باندے خواہ بغیر دا پنجبیر نہ نکی گی مسئلہ دا توحید بیانون اور رد شرک دا چه دا پنجبیر و بای نیسی گلی دیشی ویلے
د قرآن درس چې د پنځپیر اوبه یې نه څښلي یا د هغه چا د کوهي اوبه یې نه څښلي چې پنځپیر کې اوبه څښلي نو د قرآن درس نشي کولی وایي بس وایي اړم به یي یکفرون کوي شروع کې بیا د ختمونو چل ولا نه ورځي نو کله ورته د یو سره شي کله د بل سره کله یو صورت وي او کله بل بیا ختمولی نه شي بغیر د پنځپیر نه نشي شل کولی امام بخاري چې ختموي نو په پنځپیر په پنځو یې ختمه کړه سبحان پنځه او بحمده پنځه کلمتان حبیبتان للرحمن دو خبری دی شاہ دیر محبوبی دی مہربان بادشاہ تا خفیفتان علی اللسان سپکی دی ادا کولو کی پجبا ثقیلتان فی المیزان چادرنی دی پتول کی سبحان اللہ و بحمدہ حدیث کے راضی مخی تیر شوی چه سلزل ادا ہوئے چې ګناهونه د دریاب د زګ عمرې نو الله معاف کوي ولې خو چې عقیده دې هم دای دا نه چې مشرک ادا وای نه تاسو مونږه کلاس وباسي او په مطلب نه پويږي سبحان الله مطلب دا پاک دی الله سبحان الله عما یشرکون پاک دی الله دا نه چې دی الله سره شریک ګرځي چې دا د بعضو ذمہ دار دی دا د سرخوږي دا د زیړي او دا د تبې نه الله دې نه پاک دی بنیان ټول الله ته محتاج دي او بحمدي خصفتنا الله لوای چې دا هغه لم یلد ولم یولد دی الله صمد دی هغه حاجت روا دی هغه مشکل کشا دی هغه درد او تکلیف لري کوي هغه اولاد ورکوي سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پاک دے اللہ او دا سے حال کی چھل لگیا اما پا حمدن دا اللہ سبحان اللہ العظیم پاک دے اللہ چھلوی ذات دے پا دے ختم اکڑا اشارہ دیتا چھ آخری خبر دا توحید دا زمن دے علاقہ کی او کلم مناگے نو پاہی که وہ پخوا دا ماکوان جوڑی دل ماکو دا جوڑا چه سادر جوڑی یا سشے نو تاری تی توکڑی یو خوابل خواهی اولی دا سی ماکو تا ہوئی نو آگئی جرگا باوا جوڑاگانو جرگا باوا نو پا جرگا که با آخر کی اوتا نوازو که ماکو دا مناگی که ماکو علی نو کرے مناگی تا زیئے سو ماکوان حل دی امام بخاری چی کتاب ختمی آخر کوئی معقود مناگی گوڑے عرص کری ہوئی واقعیدہ دے توحید نہیں اور رد شرک در کے نہیں اس دی قبول نہیں ندی ملائی منظور دا ندی زبرگی منظور دا ندی پیری منظور دا رد ود شرک کے بیان بد توحید کے او دا دعوت دی زائنہ چلی دلے او دینا چلی گی اللہ دی منگلہ او تاصلہ پدی باندی استقامت را کی او دا طلبا چکم نن فارغ شوی دی نو اللہ دی ټولو لا په دین باندې او د دین په خدمت باندې استقامت ورکی ما خو مختصر د دیو جنا ختم وکړ چې خبره ډیره اوږده نشي تاسو ټولو نه دا امید کوم چې تاسو به په خپل ځایونو